نن رونو تاسو د قرآن سره مینه وکړه دینه معلومه ده چې موږ به انشاءالله د قرآن په خوا کې ودرېږو د اهل قرآن چې قاریان صاحبان دي اهل قرآن دا عالمان دي د هغو په صفونو کې ودرېږو او رونو دا کم خلک دي وی علماء تبع الله فرمایي د قیامت په ورځ یا معشر العلماء اے د علماء ټولګیا انی لم اضع فیکم علما لاعذبکم علم مې دې له نو درکړی چې تاسو له عذاب درکم ځئ جنت ته ورونو کله چې جنت ته ځي وایي دیو به الله وزرئ اولیاء الله ته به وایي عام علما نه وي هغو ته به وایي ځئ جنت ته دیو ته به وایي ودرېږئ د دې خلکو شپارس وکئ نن به ستاسو شپارس کار کوي کله کله یو لوی سړی د علاقې مشري خو هغه ځان له یو کشر مقرر کړی د هغه کشر چې په یو درخواست باندې دستخط نه یې مشر یې نه منظوروي هلکه وایي پلانکي مې دستخط کړی هغه وایي وایي راوړه چې پلانکی دستخط وکړي بې تپوسه دستخط کوي پلانکي مې دستخط کړی نه یاره د هغه نه له اول دستخط نو قیامت په ورځ به دستخطونه څوک کوي رونو دا ولا دیو به دستخط کوي را به پلانکی جنت ته ولېږه پلانکی ولېږه پلانکی ولېږه الله به وایي او رونو د دې علماو داسې مه ګورئ دیو خو 8 کاله 40 کاله او مفتي صاحب ویل چې موږ حفظ کوو نو چې حفظ یې کړی هغه پکې لا 15 کاله او چې چا پسې لا نوره خوږه کړي وي هغه پکې 20 کاله په طالبۍ کې تېر کړي په طالبۍ کې څه وي رونو ټول پاک ژوند د طالبانو نه ګناه نشته او که وم شي حدیث شریف کې راځي طلب العلم کفارة لما مضى طالب ګناه وم کي خو بېرته دا په بل وخت د علم طلب کوي دغه د علم طلب د دا ګناهونه ختموي دا پاکان خلک دی غرض مې دا دی رونو به د خپلو راتلو خوشحاله شي ستاسو به انشاءالله حشر د دې علماء کرامو سره او د قیامت د ورځې بادشاهان او وزیران څوک دي دا علماء کرام دې بنیاد باندې رونو موږ او تاسو شکر ادا کړو او بله دا ده رونو چې خوشنصیبه دي هغه غرونه چې په دې مدرسې لی ځای و دا غرونه هلکه راچاو د نن نه څه دور مخکې د عمرا خان بیا به څه د چا هلکه وایې د جندول خان بیا به څه د چاو کیسه روانه ده د یو نه یو ته پاتې کېږي او د بل نه بل ته پاتې کېږي او موږ څنګه مفتي صاحب ور خالي لاسې روان خو ګټه هغه چا وکړه چې د الله غره چاله ورکو الله له د الله غره دا غر د چا هلکه د الله دی که نه زمونږ پکې څه دي اوس موږ په ځان بدنام کو او الله له ملک اوس د کمرونو سرفراز رور دلته پکې ځمکه ورکړې منیرګل رور ورکړې ده دا شاه عزت خان رور دی دوست علي جان رور دی د مجموع کې به یې بنئ نومونه مې ځکه واخیستله یاره دا زمونږ هم لږه جذبه جوړه شه دیو ته ضرورت دی خو دا الله باندې مین دي الله له یې ورکړه او د صحابو یاد یې تازه بهترینه سودا یې وکړه یو صحابي د الله نبي قرآن کا آیات راولېږو من یقرض الله قرضا حسنا الله تعالی له به ښایسته قرض څوک ورکړي نو یهودیان خو د وخت نه ارامیان دي اوس هم دي هغو پروپیګنډه شروع کړه ان الله فقیر ونحن اغنیا الله غریب شو غریب یې زموږ نه قرض غواړي نو چې سړی قرض غواړي خو غریب یې غواړي که نه مالدار خو قرض یې نه غواړي نو چې الله قرض غواړي معلومه دا شو چې الله غریب شي نو صحابه به داسې وو چې هغه به د چا په خبرو کې نه راتلل ډایرکټ به تلل علماو له نن به مرونه موږ د چا په خبرو کې نه راځو نن به د چا خواله ځو نبي خو نشته خو د نبي وارثان شته د نبي وارثانو له به ځو علماو نه به تپوس کوو چې صاحب دا خبره داسې کېږي د دې څه مطلب دی غیر خلک چې کم دی هغه ډېر په توله او په طریقه ذهن سازي کوي او ما او تا د خپل رب نه لرې کوي ما او تا د خپل دین حق نه لرې کوي علماو نه به تپوس کوو صحابي راغی وایي د الله رسوله الله وایي قرض او یهودیان وایي چې الله غریب شوی او د عقل هم دا وایي کېدای شي الله غریب شوی ځکه سړی خو قرض والا غواړي چې غریب شي
چې مالدار به قرض څه کوي هغه ویل هلکه الله دې له قرض نه غواړي چې غریب دی و دې نه غواړي ویضاعفه له اضعافا کثیره چې د قرض په بدله کې په څو څو چنده تاسو له ډېره درکوي دا مسله ده وایي څنګه چې ډېرونو غیرت کړی د صحابو غیرت خو منلی شوی و هغه ویل د الله رسول یو باغ مې دی او شپږ سوه پکې د کجورو ولې ولاړ دي څو دا ترونه به کجورې کتلي په ډېره فاصله کې په درې درې فوټه فاصله کې اندازه لګوئ په پورا رسول کانډه پکې راګېرېږي اګر پورا نه نیمه خو پکې راګېره شي شپږ سوه ونو د کجورو باغ هغه ویل الله له مې ورکو په قرض او بیبي دا په باغ کې دننه ناسته وه د باغ نه بهر یې ورته اواز وکړو یا ام دحدح صحابي نوم ابو دحدح د بیبي نوم یې ام دحدح و یا ابو دحدح د دحدح مور راووځه د دې باغ نه ما الله له ورکړو و یاره مور هم په دین مینه وه د صحابي بیبي دا په دین مینه وه دا هغه ځای نه څه اواز راځي ربحت البیعه ربحت البیعه یاره سړیه ډېره د ګټې سودا دې وکړه ډېره خوندوره سودا دې وکړه نو نن به موږ د هغه صحابي په یاد کې او د هغه بیبي په یاد کې ډېرونو ته ووایو چې ربحتم البیعه تاسو څلور واړو وروڼو ډېر د خوند سودا وکړه او الله علم ورکړه یاد ساتئ الله ګوره په ځان نه چا بدل نه پرېږدي پښتو کې به راته ووایو پښتانه وایي الله په ځان نه چا دا حقیقت دی الله بدله څه ورکوي خامخا الله بدله ورکوي بني اسرائیلو کې یو سړی نو هغه ډېر غریب موسی علیه السلام ته ویل یاره د الله ته ویل چې زما به دغه قیامته پورې غریبي که چېرته ښه کېږم به وایي الله ورته جواب وکړو چې پته به د قیامته پورې دغه شان غریبي ستا په تقدیر کې مالداري خو دا د الله کار دی نو اوس د سړي د پیسې دي چا له ورکوي او چا له نه ورکوي هلکه څوک به زور کولی شي جیله دې ونه کړي تاسو ووایئ یو پیر صاحب وایي د مورید نه خفه شوی نو بیا هغه مورید څخه ډېره خواري وکړه خو پیر یې په خوله نو دې مورید په خوشحالۍ کې مټایا دې راوړې څه راوړې پیر صاحب ورته وویل چې د برې خلکو تقسیم کا هغه پیر صاحب خدایي تقسیم وکړمه که پیغمبري تقسیم وکړمه که پیري تقسیم وکړمه درې قسمه تقسیم کم تقسیم هغه خدایي تقسیم څنګه دی وایي خدایي تقسیم درته ښیم یو له یوه دانه ورکړه او بل له پنځه ورکړه او نورې د ځان ته کېښوه وایي دا خدایي تقسیم غندا څنګه خدایي دی وایي دا خدای خو مره چاله لږ او چاله ډېر او چاله نه چا بې زور شته لکه نه هغه له پیغمبري تقسیم وکړه یو پیغمبري تقسیم وکړو ټولو له ورکړه هغه پیغمبر ته حکم دی چې د عدل نه به کار اخلي انصاف وکړي هغه پیري ناخوا دی چې څوک ناست و هغه له د پیر هم لږ څو خوښ کسان هلته هغه له خالي ورکوي غرض مې دا دی وروڼو چې دا خو د خدای نظام دی د خدای په کارونو کې به ګوتې نه وو که نه پښتانه ژبه مطلب د بجلۍ په کارونو کې د الله په کارونو کې به ګوتې نه وو الله چاله ورکړو شکر به وباسو هغه سړی هوښیار و هغه موسی علیه السلام دې خبره د غوږ کېدی دا ډېره د کار خبره ده موسی علیه السلام خدای ته یو درخواست وکړه چې هغه لږه ده په یو ځای راله راکړه په یو ځای راله راکړه هغه چې وله په یو ځای ورکړه نو ولنګې ډبله شی او د الله په غریبانو تقسیم کړه سخاوت یې شروع ورکړه او ټوله یې ختمه کړه څومره دې پته چې کتل یره هغه سړی چې کم ته الله ویلي چې په قسمت کې د غریبي د غټ مالداره شو مالدار موسی علیه السلام هم حیران دی خدای پاک ما خو تپوس کړی او تاسو په جواب کې ویلي چې دا به غریب دا خو مالداره شوی هغه موسی چله راسه وکړو خپله لږ یې واغسته به ما یې راواټو زما په نوم یې ورکړه نو زه خو په ځان د چا بدل نه پرېږدم ما له خو چې څوک وراکوي څو ورکومه لس وله ورکومه او چې اخلاص پکې ډېري یوه په 200 ورکومه او چې بیخي پکې اخلاص ډېري د ګوړې دوی نو بیا بغیر حساب ویرزقو من یشاء بغیر حساب نو وروڼو غرض دا دی چې دې کوم وروڼو دا ځمکه ورکړه الله خو وعده دی یو به وله په څه ورکوي یو به وله په لسه باندې ورکوي او چې اخلاص وي نو که څوک هم وروڼه ځمکه ډېرول غواړئ نو عبدالحکیم مولوي صاحب له راځئ تسخط به ته کوئ هلکه مولوي صاحب یو کنال زما 2 کناله زما او دا خو د ګپ خبره ده څه نه کومه دا خو د قرآن او د حدیث خبرې والله دې به موږ له څه راکړي وروڼو خیر دی لږ زور به راکړي